بسم الله الرحمن الرحيم. قيل المراد العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. طریقه دی چې کله مصنف د چا کلام نقل کوي یو د هغه صاحب غرض وي د خپل کلام او دویم غرض د ناقل وي چې تو د هغه عبارت نقل کوي ستا څه مقصد دلته هم یو د قایل مقصد دی چې قیل د هغې قول دی او دویم غرض د علامه تفتزاني دی د هغې د کلام نقل کول دی. غرض د قیل والا د خپل کلام نه د په د اعتراض د ماتن نه په ماتن اعتراض وریدي او قیل والا جواب کړی او غرض د علامه تفتزاني رد دی په دې جواب باندې فرمیستا جواب صحیح نه حاصل د اعتراض دا دی چې د ماتن کلام دی ولا علم بها ضمیر راجع دی حقایق ته او حقایق چې کوم دی دا جمع ده اضافتی شوی دی اضافت د پاره د استغراق وي لہذا تمام افراد به مراد وي نو والعلم بها علم په تمام افرادو د حقایق باندې تمام افرادو د حقایق باندې علم او په تمام افراد د حقایق علم په چارات لنی د څنګه وی چې علم په تمام افراد د حقایق باندې دا چې کوم د حق د متحقق دی په دې علم نشي راځي دا اعتراض وارد د ماتن باندې قیل والا جواب وکړو او حاصل ته جواب دا دی چې دا ضمیر راجع حقایق ته دی او بحسب د مضاف سره مضاف ورته وباسي نو العلم بها علم په دې حقایق سره مضاف ورته وباسي والعلم بثبوت الحقائق والعلم بثبوت الحقائق علم په ثبوت د حقایق باندې دا متحقق دی یو علم په تمام حقایق دې یقینا دا ګران دی او دویم علم دی په ثبوت د حقایق او ثبوت د حقایق او ارسړې په نشته نو د اعتراض د بقای په حذف د مضاف سره چې مضاف او تروباسي والعلم بها من علم بثبوت الحقائق یو علم دی په دې افراد چې پتا علم راشي پتا راشي نو مدرسه کې 2000 کسان دی په دې علم دران او یو علم دی په ثبوت د دې چې په شرګړ مدرسه کې 2000 طالبان دي نو کمزور ذهن په دې کوي کنه کوي اجمالی خبره ده نو دا رنګه د وتراویس په ثبوت علم بها په ثبوت الحقائق دا غرضو دقیق والا نو دا فرمایي قیل شابه المراد العلم علم مراد بثبوتها وثبوت حقائق سره مضاف تر وبس قیل ولا وجه ذکر کی ولی ورته مضاف رو واسو قدر او نباسی نو حقائق جمع دا جمع استغراق پکې مراد ده استغراق پر علم د چارات دیش للقطع بانه لا علم یقینی خبر ده چې علم نشته به جميع الحقائق ټول حقائق او علم نشته دا دقیق دی والجواب ان المراد الجنس غرض د شارح رد په دې قیل باندې ده فرمایي تو چې کوم د مضاف راو باسي د اضافت رئیستل ته هیڅ ضرورت نشته ظاهري عبارت په خبره ټیک دی د مضاف ته ولې راو باسي او کته وی اعتراض واردېږي چې علم په تمام حقایق نشته دا خو تا غلطه ترجمه وکړه دا وی چې دلته اضافت او استغراق دی او تمام افراد دی واغستل دلته استغراق او تمام افراد سره شته دلته چې کوم دی ولا علم بها علم په دې حقایق سره دا د پر اضافت د پر د جنسیت دی جنسي حقیقت باندې علم جنسي حقیقت باندې
او جنس حقیقت باندې چې کوم د علم راتلی شي نو چې هر کله په جنس حقیقت علم راتلی شي نو بیا استغراق باندې ولې حق دی مضافت ولې روباسي دا خو تا غلطه ترجمه وکړه چې خبره د جنسیت نه استغراق ته وړه او بیا دې په اعتراض پیدا کو چې په تمام افراد په علم راتلی نشي اعتراض دې پیدا کو بیا دې جواب وکړو نو بنا د جواب کو په اعتراض دې او بنا د اعتراض په اصل فاسد دې اصل د فاسد کې خود اقضا خبره کټ کده سم وایي چې د استغراق دا څه وایي چې د جنسیت دی والعلم بها علم په دې جنس حقیقت باندې جنس حقیقت چې په یو د علم راځي د جنس حقیقت دی په یو د په دوه د په شی کې جنس حقیقت دی لہذا د سره اعتراض نه واردی خجل اوس یو توجیه قیل ولا وکړه هغه اعتراض دا پکو یو توجیه علامه تبتزالی وکړه د اعتراض دا پکو اگر چې دوی د پر خوبای دادا چې مضاف راونه ایستو دای خوبای دا خو د دین علامه وی نه دا ورکوټه خبره ده غټه خبره ده نه عیني پکې بل د چې مضاف مرو باسا او اضافت چې کوم ده دا جنسی وایا استغراقی ما وایا نو فرمایدا جواب دا چې مراد جنس دی جنس حقیقت باندې چې کوم دی اعلان دی اوس ولې نو جنس روغه صورتن علی القائلین دوی زمون په دې مقدمه کې رد په چا باندې په هغه چا مراد دی چې وی لا ثبوت لشیء من الحقائق دا څو واستایه جماعت رست خپل شارح ذکر کوي دا هغه مدعا ده چې لا ثبوت لشیء من الحقائق یو د حقایقونو د سرشتینه یو حقیقت نشته دی بعید نشته تای نه دیوال مدرسه اسمان زمکه نشته دوی سوي لا ثبوت لشيء من الحقائق د یو حقیقت د پر وجود نشته دای مدعا ده او چې تاسو ته پټه کې دا کومه قضیه ده سالبه کلیه د دې مدعا صدا سالبه کلیه ده چې دا لا ثبوت لشيء من الحقائق یو طرف ته خدای حقایق نه مني سالبه کلیه بین جماعت دا چې هغه په علم نه مني دا علم نفي سره بسالبه کلیه وایي بل سوي ولا علم بثبوت حقيقته ولا بعدم ثبوتها وسره وی علم نشته نه په ثبوت د حقیقت شته نه په عدم ثبوت شته دا سالبه کلیه ده یو نفي کوي د ثبوت د حقایق په کلیه سره او بل نفي د علم کوي په سالبه کلیه سره په سالبه کلیه پیدا کړي په دې په عبارت ده د دوی سوپاستا یو باندې موږ رد کوو او د سوپاستا یو چې کوم کلام د مداغه سالبه کلیه دي چې لا ثبوت لشيء من الحقائق یو حقیقت نه مني سالبه کلیه او دوی ولا علم بشيء ويوم باندې هم علم نه مني نه په وجود باندې او نه په عدم باندې دوه سالبه کلیه شي اوس چې هر کله دا د غي مدعا او په دې مقدماتو کې هم په وی رد کوو دا غي مدعا کما قضیه ولکا سالبه کلیه وا ته چې پیرت کې نو ته نقیض راو باسي ته چې پیرت کې نو سره راو باسي نقیض او نقیض د سالبه کلیه موجبه جزئیه ده نقیض د سالبه کلیه موجبه جزئیه ده چې ته په دې رد کې نو ته موجبه جزئیه ثابت ده او موجبه جزئیه چې ثابتېږي کله چې حقیقت جنس حقیقت واري او دا وایي چې ول علم بها په حقایق باندې علم په ثبوت جنس حقیقت باندې او علم په جنس حقیقت باندې دا چې کوم د جنس د یو باندې علم راغی موجبه جزئیه راغی اچھا موجبه جزئیه ثابت کړه دا نقیض د اوی د سالبه کلیه ده دا وی کلام ختم رد حاصل شو کنه علامه تبتزالی وی دا څه خبره کوي اوس هغه قیل دراشو قیل والا چې کوم ده هغه ثبوت رئیستو او حقایق کې استغراق وي والعلم بها علم په ثبوت د حقایق سره علم په ثبوت د حقایق سره دا موجبه کلیه وا د سوپستا یو کلام سالبه کلیه وا او قیل ولا ثابت کړه موجبه کلیه او موجبه کلیه کوم ځای کې نقیض د سالبه ده
هغه خو به ال رد حاصلېږي چې ته د هغوی نقیض ثابت کړې. کله کې راځي خبره د سوفسطائیو کلام سو صالبه کلیه قیل والا ثابت کړه موجبه کلیه او موجبه کلیه کوم ځای کې نقیض د صالبه کلیه دی. نو چې هر کله د هغې نقیض نه دی نو رد د هغې څنګه حاصلېږي؟ ستاسو د کلام نه په هغې رد نه حاصلېږي، نو ځکه دوی خبره غلطه ده. او چې هر کله والعلم بها حقایقو ته ځینې راجع کې او دغه حقایق نه مراد جنس والی یو جنس د حقیقت باندې به ثبوت ووایي، یو جنس د حقیقت باندې به علم ووایي، نو لهذا موجبه جزئیه به ثابته شي. د هغوی کلام صالبه کلیه ورته ثابته کړه موجبه جزئیه او نقیض د صالبه کلیه موجبه جزئیه وي. او چې کله تا د هغوی د کلام نقیض ثابت کو د هغوی کلام رد شو، ځکه دواړه متناقضه نو نشي ثابتېدلی. نو دې څه کوي؟ اصل خبره داسې ده. نو ځکه فرمایي دا رد دی چې کوم دی په دې قاعدو چې لا ثبوت لشیء من الحقایق دا یوه صالبه کل ولا علم بثبوت حقیقة ولا بعدم ثبوتها، نه چې کوم دی علم په حقیقت او نه په عدم د حقیقت په یوم علم نشته، دا دوه صالبې کلیې وي. ناممکنه موجبه جو ثابته کړه، دا د عبارت تشریح وه، خبره ختمه شوله. وړاندې مسله مو دا ذکر کوله چې دلته تا دوه مقدمې بیان کړې او ته مو ویلو چې د مقصد نه وړاندې به ګوره موږ درې مقدمې ذکر کوو. دلته به دوه مقدمې ذکر کړې. یوه مقدمه مو ذکر کوله حقایق الاشیاء ثابته، دویمه مقدمه مو ذکر کوله والعلم بها متحقق. دا دوه مقدمې مو ذکر کړې. د دې دوه مقدمو سره موږ وایو چې دا تمهید دی مقصد ته او په دې په چا رد حاصل او په دې کې په چا رد دی. نو دی فرمایي خلافا للسوفسطائیه، خلافا للسوفسطائیه دا رد دی په سوفسطائیو باندې په دې دوه مقدمو کې په دوی باندې رد دی. وړاندې چې تاسو کتاب اخیره پورې ګورئ نو د مصنف طریقه دا ده چې دی د اهل حق و عقیده ذکر کوي. کم چې اهل باطل دي د هغوی عقیده به ذکر کوي، رد به کوي او د چا نوم نه اخلي. دی د اهل حق عقیده به ذکر کوي، زموږ عقیده ده چې د الله صفات شته، باطل وایي نشته. موږ وایو لا عین ولا غیر، هغوی وایي چې کوم د حادث بغیر خبره به کوي. دا درې جماعت دي د سوفسطائیه وایي چې که د جنسیت شي نو بیا په هغوی رد نه حاصلېږي. نو دا درې جماعت دي، په چا به یو ځای کې رد حاصلېږي، په چا به بل ځای کې رد حاصلېږي، په یوه ټکي باندې په غونډو باندې دا نه چسپانېږي. مخکې هم پکې نورې خبرې شتې. یو ټکی په غونډو چسپانول دا نه کېږي. دلته به نور مخکې هم خبره کوو، خو یو ځای کې په یو جماعت رد، بل ځای کې په بل جماعت رد، یا دا حاصل ده. ښه خبره مو دا ذکر کوله چې مصنف د اهل حق و عقیده ذکر کوي، به دلیل به ذکر کوي. مقابل کې چې کوم زیغ والا دي د هغوی عقیده او دلیل رد به کوي، خو د چا نوم نه اخلي چې دا کې خوارج دي او دا معتزله دي او دا شته نه وایي. اشکال دا پیدا کېږي چې دلته دا حق عقیده ذکر کوله د مخالفو نوم دی ولې واغوسته خلافا للسوفسطائیه. جواب ته دا دی دلته نوم ځکه واغوستو په حقیقت کې دا دغه د یو وهم دی ماتم، دا ماتم دی. هغه دا ده چې د دوه مقدمې بیان کړې چې حقایق موجود دي، علم پدې شته. نو عام ذهن ته دا خبر راځي چې لیونیه دا خو بدیهیات دي، په دې خو زموږ د کور چرګان هم پوهېږي چې حقیقت شته، په دې خو چرګان هم پوهېږي چې حقیقت شته. نو چې هر کله داسې یو بدهي خبره وي نو ته دا بدهي خبره په دې علمي خبرو کې څنګه ذکر کړې؟ دا خو د لیونو کار دی. پوه شوې په خبره؟ داسې بدهیات ذکر کول مناسب نه دي. نو ماتین جواب کې فرمایي دا ځکه دا مقدمات ذکر کړي چې په دې کې هم مخالفین شته. ستا ذهن خو بیا نه مني، خو زه درښیم سوفسطائیه مخالف دي، نو ځکه مې دا مقدمې ذکر کړې. سوفسطائیه دا دي څوک؟ نو د توسی حضرت رایه دا ده، فرمایي سوفسطائیه په نوم باندې جماعت چاته نشته.
البته هر هغه سړی چې د خپل کوشش کوي دلیل قایم او په دلیل کې خطا شي په غلطه روان دی او په غلطه باندې کلک دی همدغه تصوف استایي وي خپل د پر خاص جماعت وجود نشته خو چې دل یو سړی په یو مسله باندې دلیل ذکر کی او په هغه مسله کې د خطا شو او په هغه غلطیه باندې کلک ولاړ دی داسې سړی تصوف استایي وي نو داسې بل اخر کې چې دا غلطه خبره باندې کلک ولاړی د دوه خدا لیکن بل طرف ته باز نور فرمای نشتی دا باز حمقا د فلسفیانو دي په فلسفیانو کې بعضی بی وقوفه شتي چې هغه په دې باندې قول کوي بعضی بی وقوفه شتي چې هغه په دې باندې قول کوي نو دا سوفاستایه فرمای دا درې جماعت دي په خپل کور کې دې د سوفاستایه ولی وی روسته په خپل شارح دې وجه تسمیه بیانوي فإن منهم یو جماعت پکې داره بیان کې هغه چې دوی انکار کوي حقایق الاشیاء دوی حقایق د اشیاء نه مني دا نه مني چې ګینه د یو سیس د پر حقیقت شته دا د فائدہ شته لکوي نشتا بل څه په طرح دا جمعه شته نشتا یو حقیقت باندې یو وجود د سیس نه مني ويزعمون او د دوی چې کوم د باطل خیال لري چې دا تاسو کوم سیس ته حقایق وایي نه انها اوهامون دا صرف وهم دی وخیالاتون باطلتون دا باطل خیالات دي ته چې وایي دا ستن موجود ده ستا خیال دی ته دا مدرسه موجود ده دا ستا خیال دی دا ځمکه داسې ستا خپل تصور او خیالات دي نو د هغې لپاره وجود کې اسم نشته او خلک داسې خیالات او تصوراتو کې ډېر ځان له وجود ورکړي او بهر کې اسم دی ته چې کوم دی غیر مسملی نو سادر سر تراکا بینو سوچ کیا خوزد وکالا بس با پارغه گما واده بی او بچی بی او بنگلی بی او دا بی دا پدی سوچونه که پروت دی گیٹا تیرا شوا نازیم سے دا بسیلا شیخ بیا لگا پاسا منجا ٹیم دے چرا پاسی دینا واتشتا و دا بچی دے سب نشتا دا خیالات دا قرنگی دوی وی دا ستا خیال دی چگین دا دنیا دا و دا پاکی اسمان دی و دا پاکی سمکه دا و دا پاکی انسان دی و دا پاکی خواهد است اسی خیالات وهمونو اس سب نشتا دی جماعت تسوی وهمو العنادیه دیتا عنادیه وی دا پاکی وڈا ذکر دا ولهن دیتا عناد بانی پا مقابل دا حق کی حق خدا دی چه حقائق شتی او دی پا مقابل کی ولهن دی پا زید سر نزدکو تا عنادیه وی ومنهم بعض قدر که من ها غد ينکر ثبوتها دوی انکار کوي د ثبوت ته دینا معنا حقایق خو به یو طرف ته والا خو آیا د هغې ثبوت شتي وجود شتي وي نه یو حقیقت ته شي یو وجود ته شي حقیقت به وي خو د وجود نه انکار کوي د وجود نه څنګه وي دا ستا د وهم تابع دی دا سیز دی که ته ورته دفاعي وایي جو دفاعي ده او که ته ورته خر وایي دا خر دی که ته ورته میږی وایي دا میږی دی او که دا خوا د ناس ملګری کتو ته انسان وایي چې انسان دی او کتو ته چې کوم دی شادو وایي چې تو ته څنګه ستا د خیال تابع دی نو حقیقت خو شتي خو تابع به ستا د خیال وي د ثبوت نه انکار کوي پښتانه چې څنګه وایي که نه توت ته چې کوم دی بګیانه ویل دا توت دی چې تو ته بګیانه وایي وایي ټیک ته بګیانه ده او که ته وایي نه غوز دی چې بس غوز دی چې ته ورته کوم شی وایي نو دوی وی انها تابعه للاعتقاد دا تابع د اعتقاد حتی ان اعتقدنا كزم عقیده په یو شی راشي جوهر دا جوهر دی په جوهر او که عقیده ثابت او عرض دا عرض دی په عرض او قدیما او كتب چې دا قدیم دی په قدیم او حادثا كتب دا حادث دی په حادث وهم العنديه دغه جماعت عنديه وي ځکه دې تمام حقایق تابع د خپل خیال وي تابع د خپل عنده وي چې په ورته سوي اقشان نو حقیقت مني او ثبوت نه مني ثبوت استا تابع دي چې څنګه ثابت اي نو دا عنديه او دریم جماعت مایون کې العلم بثبوت شيء هغه حقیقت مني ثبوت مني حقایق شته موجود دي خو زمون په علم نشته زمون په باندې علم نشته الکه ستا په څنګه علم نشته په خوا کې چې دا نه بناسته ده او که په خلاص وته وایي نو دا نه ویل چې کوم دی او سیس نه دی وینا زما شک دی چې دا نه ویدا وکنه الکه زناور چې ته اسلام په شک دی
نو دا شک خو یو قسم د علم دی، نو ستا علم پرې راغلی چې ته دا ناوې ده ما ته ناوې ده ته ما پکې شک دی، نو ښه چې ستا پکې شک شو، دا شک چې دی وکړو دا خو قسم د تصور دی، دا خو علم دی، علم راغلی. وایي نه په دې شک کې مې شک دی چې شک مې شته او که نشته، په دې شک کې مې بیا شک دی چې شک مې شته او که نشته. نو چې په دې شک کې د شک شو خو دا بیا علم شو، ځکه بیا شک راغی که نه. وایي نه نه په هغه شک کې مې بیا شک دی، نو چې په هغه شک کې مې بیا شک دی، نو سره علم شته نه موږ پرې نه پوهېږو. نو وروسته به چې کوم دی تا ته د خبره ذکر کوي دا سړي بچي نه دي دا په خبره نه پوهېږي د دې پټۍ خوا هلکه دا اور دی یاره چې څنګه منو ما پکې شک دی سوځول کوي نه نه چې ما شک دی پته نه لګي چې شته ښه دا داسې ورمنډه چې څنګه چاته اوس پته ته ولګي وایي دغه علاج دی بل علاج یې نشته. نو دریم جماعت هغه دی چې هغه انکار کوي د علم نه بې ثبوت شیء ولا ثبوت ویزعمو او د دوی چې کوم دی قول دی ځکه عقیده خو دوی ساتي نه دلته زعم نه مراد قول دی ځکه دوی خو علم نه مني. نو د دوی وینا ده داسې چې انه شاک دی شکیده په دې کې اشکال پیدا شو چې دا شاک شو نو شک په علم دی دی وایي نه نه شاک فی انه شاک په دې شک کې مې بیا شک دی هلکه نو چې دا بیا شک شو خو دا هم علم نه په حقه شک کې مې بیا شک دی وایي که نه وهلم جرا هم داسې پسې مخکې ځه هلم جرا هلم دا چې کوم دی مصریان حضرت وایي ها لما یلم نراوتی دی تنبیه دپاره دی لما یلم انضمام ته وایي یا هانه الف حذف شو هلم ویلی شو هلم من رامنظم شو رامنظم شو جر یجر جرا راکاږه مپسې وخت کې سلسله راکاږه هلکه ستا شک شو نو دا خو علم دی وایي نه په دې شک کې مې شک دی یا لکه دغه شک خو بیا علم دی وایي په هغه کې شک کې مې بیا شک دی نو داسې به ځي او کوفیان وایي اصل کلمه ده هل اما یؤم هل اما یؤم بیا د دې اما یؤم نه حمزې نه دا هم ضمه ورکړی شي لام ته حمزه حذف شي هلم ترنه جوړ شي نو هل استفهام دی اما یؤم قص ته وایي هلم آیا قص کوي چې مخکې دا خبره بوځي هلم قص کوي چې دا خبره مخکې بوځي جر یجر جر اخلل چې مخکې ځوانه بوتلی شي نو هلم جره دې جماعت ته وایي لا ادریه لا ادریه موږ په دې باندې وایي نه پوهېږو دا خو دا درې جماعتو اوس په دوی چې رد حاصل او دې فرقي ولنا زمونږ دپاره دلایل تحقیقا یو دلایل تحقیقیه دي دویم دلایل الزامیه دي. دلیل تحقیقی دی ته وایي چې تو دلیل قایم کې په مقدمات نفس الامر باندې دلیل تحقیقی چې تو دلیل قایم کې په داسې مقدمات باندې چې هغه نفس الامر کې ثابت دي لہذا دلیل قائمول په مقدمات نفس الامر باندې دا دلیل تحقیقی وي که چېرې مقدمات داسې وي چې ستا خصم یې مني بیا په دې دلیل کې دوه پیدې وي یو اثبات د مدعا وي ځکه دلایل په داسې مقدماتو بنا دي چې هغه نفس الامر دي اثبات د مدعا او دویم رد په خصم باندې ځکه ستا خصم یې مني او کله دا ثابت په داسې مقدماتو نفس الامریو باندې وي خصم یې نه مني خصم یې نه مني نو به هر کې ستا مدعا خو ثابتېږي خو مقدمات نفس الامري به هغه څنګه نه مني نو عموما په دلیل تحقیقي کې دوه خبرې وي اثبات د مدعا رد په خصم باندې او دویم دلیل الزامي وي دلیل الزامي بنا په هغه مقدمات وي چې صرف ستا خصم یې مني دې نه مني خو د هغه په مقدماتو بنا وي هلکه ته خو یې منې که نه زه ستا په خبره باندې مخکې تلل کوم نو چې هر کله د خصم په مقدماتو بنا وي نو بیا په دلیل الزامي کې صرف چې کوم دی ردي په خصم باندې نه چې کوم د اثبات د مدعا ځکه هغه مقدمات ورته مني نه چې ته نه منې څنګه مدعا ثابتوي نو په دې کې صرف په خصم راځي نو دلته دواړه قسمه دلایل وایو هم تحقیقي چې په دې مدعا ثابته کړو رد وکړو په خصم باندې دویم الزامي چې رد وکړو په خصم باندې نو تحقیق دا دی چې اینا نجزمو زمون جزم ده بی ضروره ضرورتاً بداحتاً من پویگو نفس الامر کې داسې خبر ده چې هر انسان بداحتاً پویگی پده بی ثبوت بعض الاشیاء چې بعض اشیاء ثابت دی بالعیان بخکار بستر کو باندې و بعضها بالبیان او بعض ثابت دی په بیان سره
څه اشیاء ثابت دي په عیان پسترګو ته ګورو چې دا سیس پروت دی پسترګو ته ګورو چې دا ستن شته پسترګو ګورو چې دا پکې شته دا حس دی همدغه سلاس وګورئ کله چې په وټه په وینې دا سیس موجود دی بعضې سیزونه لکه پوز ورته نږدې که نو بینې که دا معلومیږي په عیان سره حواسو سره نه بعضې اشیاء موجود دي عیانن چې هر کله عیانن په نفس الامر کې موجود دي څنګه مدعا ثابت شو چې حقایق شته ثابت هم دي علم پې هم راغلی مدعا هم ثابته شول او دا رد دی په دې خصم باندې هم ځکه چې نفس الامر کې څه شته دي څنګه نه مني نو فرمایي دا چې څه خو دا ثابت دي عیانن وبعضها بالبیان او بعضې ثابت دي په بیان سره ثابت دي هغه د دې ضد ووایه دا چې مثال په طور کائنات دا موجود دي چې هر کله موجود نو پته لګي په دې یو وخت چې دا عدم اوس رڼا موجود ده بلک دا عارضي څیز راغلی دی پته لګي دی نه مخکې تورتم په سوچ وکړي مخکې تورتم نن ته موجودي نو هغه چې وګورو ستا پلار نه ښکاري خو پته لګي ستا پلار کوم ځکه ته راغلی بالبیان نو څه اشیاء داسې دي چې هغه بیان باندې معلومیږي او څه اشیاء دا دي چې په عیان معلومیږي دا دلیل تحقیقي و والزاما دویم په دې باندې الزامي دلیل ذکر کوو چې صرف دای ملزم شي اثبات د مدعا سره کار دی هغه دا چې ان لم يتحقق نفي الاشیاء تبوس کو استادونه آیا نفي د اشیاء دا متحقق ده او کنه کدا ومني چې لم يتحقق نفي الاشیاء نفي د اشیاء دا کوم سيزونه چې تاسو نفي کوئ دا نفي ثابت نه ده چې نفي ثابت نشي په حقایق ثابت شو کنه دی خو نه دی چې حقایق نه ثابت نو که چرته دا نفي د حقایق ثابت نشي نفي الاشیاء لم يتحقق نفي د اشیاء دا متحقق نشي چې دا متحقق نشي نو څه بشي نو اثبات راشي نو حقایق براشي او دا قصد مدعا ده یو شق الا يتحقق نفي الاشياء فقد ثبت او دریم شق پشتین و ان تحقق او کنه دا نه پیدا لري او داسې وایي چې حقایق د اشیاء دا متحقق دي و ان تحقق او کدا چې کنه متحقق شي دا نفي فالنفي حقيقة من الحقائق دا نفي او حقیقت د حقایق نه ده بیا یو حقیقت ثابت شو چې یو حقیقت ثابت شو تاسو نه به سم کوئ لہذا دو شق دي یا بنفي د حقایق وایي چې ثابت یا بنفي د حقایق وایي چې ثابت نه ده نو کنه په د حقایق وایي چې ثابت نه ده حقیقت راځي او کوي چې نفي د حقایق دا ثابت ده نو دا نفي کول او یو حقیقت دی یو حقیقت په تاسو باندې دا نفي کول د حقایق دا او یو حقیقت دی یو حقیقت راځي نو په نفي حقیقت من الحقایق اشکال دا پیدا کیږي چې دا نفي د حقایق راشي دا نفي د حقایق او یو حقیقت دی نو دا خو نفي ثابت شولا نو خو اثبات د حقایق وي نو خو اثبات د حقایق وي او دلته څه وشول نفي د حقایق دا خو نفي ثابت شولا دی وی ک نفي د اثبات د خو د حکم لاندې راتلی شي نو فرمایي کونه نوع من الحكم دا نفي د حقایق دا قولي ونوع د حکم دا فقط ثبت شيء من الحقائق یو شی د حقایق ثابت شو فلم يصح نفيها على الاطلاق نفي على الاطلاق دا صحیح نه ده تا چې کوم د استاد دوه قسمه دلایلو اوس د ضعف ته اشاره کوي ولا يخفى پتا د خبره خفي نه وي ځکه چې ته خو زموږ د کور سړی کنه خلک د کور راز د پردي نه پټي او تاسو خو زموږ بچی را تناسي نو ته خو غونډه کوم د خبر یو کور خلک یو ذکرتان راس خبر نه پټو انما يتم على العناديه دا دلیل په عنادیه باندې صرف چسپان دی ځکه چې عنادیه حقایق نه نه هغه باندې چسپان دی او کوم چې مثال په تور عنادیه دي هغه حقیقت نه دي او تابع د خپل وهم دی ان دې د استاد دلیل نه چسپایي دریم جماعت هغه حقیقت نه ني ثبوت نه ني خو لیکن علم نه نه ني باغې ته چسپا دا هغه چې چسپانه کې چې حقیقت نه لري باغې باندې الزامي دلیل وي ته ثابت ویل شي دا ته اوس به چې بعضي دلیل په چا چسپانه کې بعضي په چا باندې چسپانه کې دا دوه دلیل شو خالص